والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقت به خدیجة، روان کا پد سر خدیجه، حتی اتت به ورقا ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى، تردی چه ورقا ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى تے بوتو. دا ورقا سوکو؟ ابن عم خدیجہ، دا خدیجی رضی اللہ عنہا دا ترزویو. وکان عمران، او دا دسی سڑیو تنصر پی الجاہلیتی، چه دا جاہلیت پا زمانہ کے نصرانی شویو، اسمانی دین غرکڑیو پا دسی وقت کے چه خلقو اسمانی دین تابداری نکولا. وکان یکتب الکتاب العبرانیہ، کتاب گوری دلتا پا مانا دا کتابت سر دے، او دب لکل کول، لکل عبرانی، دا عبرانی جبی لکل بے کول. یا وکان او یا کتاب نا کتاب مراد دے، دب اول پلان پا کیا حدی دے، عبرانی کتاب بے لکا. فیکتب من الانجیل بالعبرانیہ، انجیل بے پا عبرانی جبلی کا. مخ کے دو جبے وے دا پیغمبرانو دا کتابونو، یو تا سوریانی جبا وی یو تا عبرانی جبا وی. ابراہیم علیہ السلام اصلی زے پدری زے عراق دے، دا نمرود بادشاہی پا عراق کیو. ابراہیم علیہ السلام چور لو غرزو دا پا عراق یو زید بابل ورتوی. بیا چه ابراہیم علیہ السلام دا عراق نا ہجرت او کا شام تا، او دا فرات دا سین نا واوڑے دا، نو دی سین نا اوڑے دو تا عبور وی. چولتا وی عبور. نو چه عبور او کا نو علتا یو بلا جب ایجاد کرا، نو دی جب تا عبرانی زکا وی چه دا فرات دا سین نا اخوا دا عبور نا بات پیدا شوی. اللہ کہتا سے پہ پوئی سے کہ پہ پوئی نشو دا عبور نا بات پیدا شوی. دا دینا مخ کے چکم جبا و آغا سوریانی و دا پکی بن کا خیر دے دا لسپیکر دے رہے دا خرابی کے خونا دا لسپیکر. دا دینا مخ کے چکم جبا و آغی تا سوریانی وی، سوریانی. او سوریانی تا سوریانی زکا وی دا دا سر ندے، سر راس تا وی. دا آدم علیہ السلام تا خودے دا راس خبر خودلے وی، نو آغا جبا طول ونو مول شو پا سوریانی سا. اصل کے سر یعنی منصوب دا سر تا، او دا منصوب دا عبر تا، بیت عبرانی جوڑا شوی. علامہ عینی بدرالدین عینی دا بخاری مشہور شرح دا عمدۃ القاری آغی کلی کری دی چھ دے جملے کے وکان یکتب الکتاب العبرانیہ فیکتب من الانجیل بالعبرانیت ماشاءاللہ. دے جملے کے وہ شارحین و دیر خبری کری دی و حقیقت تا ندی رسید لی او تسلی و تشفی پی نکی. خوی زدر توی مچدا سے خبر سعید چھ دے کتاب نا کتابت مراد. دا بلکل کول دا عبرانی لکل، دو انجیل بے لکھ پا عبرانی جبا، انجیل وہ پا عبرانی جبا. ماشاءاللہ چې څومره به د خدای خوښه وه د به هغومره لیکه.
او یا د کتاب نه مراد کتاب اصطلاحي دی نو الف لام با حدیثي د بلیکا عبرانی کتاب چې انجیل دی اوس تفصیل کوي فیکتب من الانجیل بالعبرانیه ماشاء الله دا مخکې جملې تفصیل دی د بلیکا انجیل په عبرانی ژبه ماشاء الله چې څومره د خدای خوښه وه اراده د خدای ان یکتب چې ویلیکي وکانه شیخا کبیرا او د ډېر مشر سړی و شیخا سپینګیری کبیره لوی سپینګیری و د لوی زمانې و قد عمیه او د ډېر عمر د تېرېدو د وجې نړون شوی او سترګو یې نظر کار پرېښی و فقالت له خدیجه ورته یبن عم ای د تره زویه یو روایت کې داسې راځي یا عمي که یبن عم شي په حقیقت حمل دی او که یا عمي شي مجاز دی احتراما مشر سړي ته عرب تره وایي اسمع من ابن اخیک د وراره نه د خبره واوره عربو کې دا دغه د پښتنو کې هم چې کسر ته وراره وایي د وراره نه د خبره واوره چې دی څه وایي فقال له ورقه ابن نوفل ورته یا ابن اخي ماذا ترى ای وراره ضرور زویه څه دي لیدلي دي فاخبره رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ما رأى نبی علیہ السلام دې خبر کا د خبر د هغه څه نه چې سی په غار حرا کې لیدلی و فقال له ورقه ورته وایي هذا الناموس الذي نزل الله على موسى دا خو ناموس دی هغه چې الله په موسی علیه السلام نازل کړی دا خو هغه ملایکه ده ناموس صاحب السر رازدان دا خو د خدای رازدان دی چې پیغمبرانو له د خدای رازونه راوړي دې ته ناموس وایي یو ناموس دی او یو جاسوس دی دواړه د رازونو والا خلک دي خو فرق پکې دا ده چې جاسوس د شر خبرې وړي او ناموس په خیر کې استعمالیږي د خیر رازدار څوک چې جاسوسي کوي نو هغه ستا ښه خبر وړي که بد خبر دی وړي بد خبر دی وړي نن یې دا وویلې نن یې دا وویلې چې تاسې پې پوه شئ که نه د حکومت جواسیس چې هغه خلکو د حکومت ته بدې خبرې وړي که ښې خبرې بدې وړي نمبرې زیاتوي که نه تنخوا زیاتوي ښې خبرې خو نه وړي که نه حکومت ته ښې وړي دا خو نه وړي چې نن یې د زرداري صفت وکړو او زرداري له د صحت دعا وکړه چې خدای ته په دې سټ کې ووایي دا سټ یې مات کې دا د دعاګانو خبرې خو جاسوسان نه وړي که نه تاسې پې پوه شئ او یا د عمران خان نجي صاحب صفت وکړو نو دا وړي تاسې پې پوه دې ته جاسوس وایي او ناموس چې د خیر خبرې راوړي دې ته څه وایي ناموس الذي نزل الله على موسی هغه چې په موسی علیه السلام نازل شو دی خو عیسائی و نو موسی علیه السلام یې څنګه یاد موسی علیه السلام یې ځکه یاد که چې دین د عیسی علیه السلام دا مکمل و دین د موسی علیه السلام ته او موسی علیه السلام دین د عیسی علیه السلام په دین مکمل و او مکمل اصلی د مکمل نه مکمل فرعی نو اصل ذکر که چې موسی علیه السلام دویمه وجه دا ده چې موسی علیه السلام اتفاقی پیغمبرو یهودیانو هم مانه و عیسایانو هم او عیسی علیه السلام دا د یهود او د نصاراو اختلافي و نصاراو ټولو مانه او یهودیانو بعضو مانه او بعضو نه مانه نو موسی علیه السلام یې ځکه ذکر بیا وی ورقه یا لیتنی فیها جزعا اے کاش کې زا فیها په دغه ورځو کې جزع تکړه یم جزعا معنا شابن قویا قوي ځوان وی اصل کې جزع په سارو کې استعمالیږي په اوښانو کې جزع څه ته وایي چې څلورو کلو وي او په غویانو کې جزع څه ته وایي چې د 2 کلو وي او په ګډانو کې د 1 کال تاسو قربانۍ مسلو کې ویلي دي که نه وضحیه کې
جزعه به جزعه د حقې نه مخکې جزعه ده ځوانه وخت ته رسېدلی کاش کې زه قوي وی او ځوان په دې وخت کې یا لیتنی اکون حیا اے کاش کې چې زه په دغه وخت کې ژوندی پاتې شم اذ یخرجک قومک چې کله تا قوم د مکې نه وباسي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم او مخرجیهم نبی علیہ السلام استفهام انکاری او د تعجب د پاره او مخرجیهم آیا دی بوستون کی زما ما بوباسی قال ورقه ورته نعم او لم یاتی رجل قد راتګ نه دی کړی هیڅ یو سړی هیڅ کله بمثل ما جیت به په مثل د هغه څه جیت به چې تا په هغې راتګ کړی دی الا عودیه مگر د هغې سره دا کار شوی دی او دشمنی ور سره شوی ده معادات و ای یدرکنی یومک او کما گیر کی ستا ورځ یومک پایل د یدرکنی دی که ستا ورځ ما ګیره کی یعنی ستا باندې چې سخته ورځ وي او زه ما دغه ورځ ما ګیر کی یعنی دې ورځ کې زه ژوندی یم انصرک نصرا مؤزرا زه به ستا مدد وکړم مدد مؤزرا قوي بلیغ انصرک مجزوم دی ځکه دا جزا ده د یدرکنی جزا مضارع ده او جزا چې مضارع نو هغه مجزومي او مؤزر ازر قوت ته وایي قرآن کې خدای وشدد به ازری زما ملا پې مضبوطه کې هلکه پې پوه شي مضبوط کې طاقت سمه ثم لم ینشب ورقه بیا وخت تیر نه که ورقه ان توفیه چې وفات شه زر وفات شه وفتر الوحی وحی بنده شوه وحی سلسله منقطع و یو وخت پورې اول وحی نه وروسته بیا وحی بنده شوه یو زمانې پورې ورقه مسلمان دی که غیر مسلم دی د باره کې ډېر اقوال دي بعضې وایي چې زمانه د نبوت یې لاندې کړې وه خو زمانه د دعوت یې نه ده لاندې کړې او د رسالت لہذا په دې ایمان راوړل د نبی علیه السلام باندې ضروري نه و د عیسایت کې مړ شوی دی جنتي دی انشاءالله دویم قول دا دی چې نه د ایمان نه دی راوړی د جاهلیت زمانه کې وفات شوی او دریم یو قول دی چې چا خوب کې نبی علیه السلام لیدلی و چې ما چا ورته ویل چې ورقه مې ولیده چې سپینې جامې اچولې وي ویره جنت کې وای ځکه که جنت کې که دوزخ کې وی نو بیا به سپینې جامې نه وی په خوب کې نو که چرته ورقه اول مؤمن شي په نبی علیه السلام نو بیا خو اعتراض دی اعتراض دا چې موږ ابوبکر صدیق ته اول مؤمن ویو جواب دا دی چې ابوبکر صدیق اول مؤمن د رسالت دی او هغه اول مؤمن د نبوت دی نبی علیه السلام خو رسالت نو شروع کړی دعوت کنه دعوت چې شروع کړ اول مؤمن ابوبکر دا وحی ولې بنده شوه دا ځکه وحی بنده شوه چې شدت اشتیاق د نبی علیه السلام زړه کې پیدا شي یو شی بند شي نو هغه سره مینه محبت د سړي چې زر راشي ځکه خوند دي د ملایکې په راتلو کې د وحی په نزول کې قلبي سکون یې کړه قلب کیفیات دا یکدم ودرېږي بیا سړی ډېر خفه چې اوس زر راشي وروسته به حدیثو کې راشي چې نبی علیه السلام باندې داسې حالت راغی و چې غره له به وختمال چې د غره نه ځان لړه کوم تاسو به پوه شئ نو بیا الله تعالی د وحی سلسله شروع کړه او یو پرلا پسې به راتلله قال ابن شهاب ابن شهاب زهري وی واخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابو سلمة ابن عبد الرحمن راته ویلي دي چې جابر ابن عبد الله انصاري قال ویلي وهو يحدث عن فترة الوحي دی بیان کوي د بندېدو د وحي نه فقال في حديثه بین انا امشي په دې منځ کې زتلم اس سمعت صوتا من السماء आवाज مې د اسمان نه واورېده د فترة وحي وخت
فرفعت بصري ماستر کی اوچت کړي فیضل ملک الذی جانی بحرا هغه ملائکه می بر اوریدل چې حرا کې ما تراغلی و جالسا علی کرسین دا په کرسی ناسته و په مابین د اسمان او د ځمکه کې فرعبت منه زه مرعوب شوم د هغې نه په یره کې شوم روب را باندې راغی فرجعت کور ته رارم فقلت زملوني زملوني پټ مې کوي پټ مې کوي فانزل الله تعالی خدای نازل کړي یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر اے په کمپل کې ځان شړای کې ځان پټون کیا پاسا فانذر خلق و یاروا وربک فکبر او درب تک تعظیم بیان کا وسیابک فطهر او جامع د صفا کا ورجز فحجر او د بوتانو نه فحجر لرشا فحمی الوحی وتتابع وحی بیا ډیر شو وتتابع او د پرلا پسې شو تاسو په خبره پوه شئ اول وحی څه شی دا اول وحی اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان دې کوم د زملونی زملونی کیفیت راغله او د انقطاع د فترت وحی نه وروسته اول وحی یا ایها المدثر دی بعض عالمانو اختلاف کړی دی چې اول وحی کم یو ده نو تطبیق پکې دا دی چې اقرا اول وحی ده علی الاطلاق على الإطلاق يا أيها المدثر أول وحي دروس ترى فترة وحي نروس وسي السندي خبرك هاي ده دي حديث راوي ده يحيى بن بكير او ده يحيى بن بكير استاذ ده ليس څوک دی نو اوس یو دوه راویان دی عبدالله ابن یوسف او ابو صالح دا هم د یحیی ابن بکیر دغه دی متابع دی شی دی یعنی هغه هم د قشان روایت د لیس نه نقل کړی دی د چا نه د لیس نه نو د دې دواړو راویانو ته متابع وای یحیی ابن بکیر ته متابع وای او لیس ته متابع علیه وای څه ورته وای الکه تا ویلې دي کنه نو ګورئ تابعه دا هو مفعول مقدم دی د تابعه او دا هو چا ته راځي دی یحیی ابن بکیر ته او عبدالله ابن یوسف و ابو صالح دا ماتب و ماتبرئی پائل دا تابع دی یالکا پہ پوچھئی و تابعہو حلال ابن رداد عنی الزہری دل طبیعت زہری شاگرد پہ حدیث کے سوک ولکا دا ابن شہاب زہری اقیل ان اقیل ان ابن شہاب پیدام کا لکا ان اقیل ان ابن شہاب دا وقیل متابعت چې کوم دی بیا چا کړی دی هلال ابن رداد کړی دی عنی الزهري هلکه په دې ځای پوه نه شئ هلکه دې حدیث په منځ کې سند په منځ کې قال حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب ابن شهاب نه مراد زهري دی نو د زهري شاګرد څوک دی وقيل دی وقيل وتابعه متابعت دا وقیل کړی دی هلال ابن رداد تابعهو دا ضمیر چا ته راجع دی وقیل ته راجع دی وقیل ته ولې راجع دی دلیل څه دی دلیل دا دی چې وروسته وایي یعنی زهري کنه نو وقیل د زهري شاګرد دی کنه نو د ده متابعت چا کړی دی هلال ابن رداد کړی نو هلال ابن رداد متابع شو او وقیل متابع شو او زهري یعنی د دوارو اتفاق په زهري راغلی دی هلکه پې پوه شئ دو متابعت ذکر شو متابعت په دوه قسمه دی یو متابعت تامه دی یو متابعت ناقصه دی چې سند د ابتدا را متابعت ذکر شي دي ته متابعت تامه وای او وسط نه چې ذکر شي دي ته متابعت ناقصه وای اولنې متابعت دلته کم یو دی متابعت تامه دی ځکه چې د یحیی ابن بکیر متابعت شوی او دا دوی متابعت ناقصه ده ځکه دا سند منځ کې شوی دی کنه دا وقیل متابعت شوی دی هلکه تاسې پې پوه په دې دواړو متابعتونه امام بخاري ذکر کړم په دواړو کې فرق څه دی فرق پکې دا دی چې اولني کې متابع علیه نه دی ذکر کړی هلکه پوه نه شي
وتابعه عبد الله بن يوسف وابو صالح د سینې دی ویلي چان لیس لیس متابعی هغه نه ده او په دویم کې وتابعه هلال بن رداد عن الزهري متابع علیه ذکر کړي زهري دی تاسو سر شریف باندې اخلاص څخه اخلاص نه کوم ځای کې چې متابعت تامه ذکر کړي هغه کې متابع علیه نه ده ذکر کړي او چې کوم ځای کې متابعت ناقصه ده ته متابع علیه ذکر کړي وقال يونس ومعمر وي بوادره یونس او معمر سوي بوادره دغه بځای باندې دلته ګورئ چې يرجف فؤاده سوي يرجف فؤاده يرجف فؤاده بځای باندې یونس او معمر سوي دي بوادره الته يرجف فؤاده زوی خوځیدا او دا يرجف بوادر دی خوخي ته وي چې ولي نه تر دې ځای پوری دي دغه د سټه پوری چې کومه غوخه ده تاسو که خیال کړی چې سړی یریږي نه دی خوځيږي هلکه تاسو سوچ نه کړئ کړم دی تاسو پسې کله بعضې وخت کې شپې سړی راوځي او شاته ورپسې موټر سایکل والا را رواني زه خو درځه غلی ګورم چې څه کوي تاسې یقین وکړئ بعضې وخت کې نه ګورم ملتیا به وایي چې دا یریږي رانه خو دا دی چې دا ځای مې خوځېږي کړم دی که نه ته به چې اوس به څه کوي نو دا دې ته څه وایي بوادر دې ته وایي دې غوښې ته بوادر یرجف بوادره دا د سټ او د ولي په منځ کې غوښې خوځېدله د یرې نه هلکه به پوه شئ که به پوه نه شي بس به کوزئ